دا مشال رادیو د اوریدونکو څنګه چې وړاندې تاسو ته ول نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا بلابل سیمو کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره دستوري او ریلیانې وشوي. د لړ کې سوات منګوره کې هم یو دستور شو چې پکې د مزدورانو اتحادیه مشران ول چې دا وخت په ملک کې د کرونا وایرس لوجه په لکونو خواریکخ بیروزګار شوي دي. په دغه دستوري معلومات د نیاز احمد خان په دې راپور کې اورو. د سوات په نشاط چوک پنګوره کې راجمع شوی خواریکخو د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره مظاهره وکړه او د مزدورانو په مسلو ویناګانې وکړې. په مظاهره کې موجود د یو شخصي سکول استاد رحمت علي وایي چې د وخت په ټوله صوبه کې په لکونو استادان د بیروزګارۍ لوجې د مشکلاتو څخه مخ دي. ما ماستر انګلیش کې ماستر کړی دی او چې نو پبلک سکول کې ټیچر کومه باندې کې تقریبا موږ 15-20 هزار روپۍ میاشت مې لایدا. حکومت ولګي د پبلک سکول نه باندې کړل پدې پبلک سکول نظام پدې کې پی کې تقریبا چې ټوټل چې 10,000 سکول نه سټیپ ريجستر دي پدې کې کم از کم چې خبره 22 لک چې پای کې چې استادان دي پای کې ډیروران دي پای کې پیانان دي پای کې چې غریب نور طبقه دې سره چې موږ وګورو دې سره د کتابونو ولا متاثر کیږي. یو بل خواریکخ احمد خان وایي چې بازار کې به مهنت مزدوري کوله د لاک ډاون لوجه اوس بیروزګار دي لوی کورمه لري. زه یو 2 کیلو اینو مې راوړل په بوزه کې هغه ما خرڅوله او ته دغه خرڅوم پکوړې خرڅوم غاي کې تشته نه سل روپے پکې نه پیدا کی شي ګران دي څو کما خامخ حکومت ته دا پکار غریبانو سره کومه تو کی کنه دکان بند کی څوک خیرات غلاو کو د چانو کو کله زما تقریبا 240 کا کړه 300 روپے پیدا کوم باقي باندې څو کما اړو جامې نشته پیداري نشته کمی یو شو عالم د سوات تجارتي اتحادیه ویان ډاکټر خالد محمود په دغه محل وینا کې ویل چې سوات کې په لسونو کارخانې بندي شوي. مزدورانو ته د هغوی د منلای شوی حق مطابق پیسې نه ورکول کیږي او بیا په 13 د کرونا وایرس لاک ډاون لوجه مشکلات نور هم سیوا شوي ځکه حکومت د خصوصي پیکیج د مزدورانو لپاره اعلان کړی. د یوټیلیټي سټور په شانتي یا د سستا بازار په شانتي په ټولو دکانونو کې خوراکي شوزونه او ترزان کې سبسيډي پکور کې او یو خصوصي پیکیج ولور کې څنګه چې اساس پروګرام په نوم باندې 12000 روپۍ ورکولې کم از کم د اختر د پاره دی د غریب طبقه له ډیر زر روپۍ دی ولور کې د کرونا وبا سره مقابله کوي د منګای سره مقابله کوي د غربت سره مقابله کوي. په سوات کې د مزدورانو محکمې ډایریکټر فیاض خټک سره مو په دغه مسلو بیا رابطه وکړه خو څه ځواب را نکړو. په دغه اړه د پی ټی آی صوبایي اسمبلی غړی او د ترقیاتي کارونو مشر په ځلکیم ویل چې حکومت د مزدورانو او خواریکخو مرستو لپاره سستا بازار او امدادي پیسې ورکوي. د سره د مزدورانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.